بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب سيدنا ما رب شكري رسول ومنګ دا خبره کړو د استعاره او د مجاز المرسل په اړه دي کنه چې استعاره دا مجاز لغوي دی او کنه مجاز عقلي دی. نو د مصنف رحمت الله علیه د جمهور علما کرام په دې باندې دا مجاز لغوي دی. ځکه د کوم څه لپاره چې دا وضع شوی دی هغه کې دا مستعمل او د نور علما کرام په دې باندې استعاره دا مجاز عقلي ده. نو هغه ته ځان لپاره دلایل او د ځان لپاره چې نن دا مثالونه دا په موږ سبق کې ذکر شو نه یو نن سبق کې دا خبره کوي کنه چې استعاره د دروغ نه د کذب نه مفارق د جدا ده. استعاره او کذب د ځوانه جدا جدا څه ځکه په استعاره کې دا خبره کولې کېږي چې بدی کې لکه ادعاء د مشبه د مشبه به په جنس کې داخليږي. استعاره کې لکه موږ دا خبره وکړه چې ادعاء د مشبه د مشبه به په جنس کې داخليږي چې د مشبه به لپاره افراد وي یو فرد متعارف وي او غیر متعارف وي. لکه اسد د دې لپاره فرد متعارف چې نه دا حیوان مفترس دی او د دې لپاره فرد غیر متعارف چې دا رجل شجاع ده. نو چې دا دغه فرد متعارف د دې لپاره هم دی او غیر متعارف هم دی او په دروغ کې دا خبره نه وي. په دروغ کې لکه ادعاء د مشبه او مشبه به باندې دا خبره نه لکه مطلب یو خر دی کنه خر او خر ته وې چیرې دا سپېره نو دا ته دروغ وي کنه. نو په دې ځوان په مېچ کې لکه ادعاء د دې څه جوړه چیرې دا د مشبه به په افرادو کې د مشبه څخه داخله شول ادعاء په دروغ کې دا نه یو فرق دا شو چې استعاره د دروغ نه مفارق ده. یو دا چې په استعاره کې دا تعویل کولای کېږي او په دې کې دا تعویل نه کولای کېږي. دویم نمبر دا ده چې په استعاره کې د معنی حقيقي په دې باندې معنی مجازي اغستل کېږي. اول ته قرینه موجود وي په دې خبره باندې چې لږ معنی موجود او مراد نشي اغستل. لکه رأيت اسد يرمي کې موږ چې د اسد نه مراد لګي رجل شجاع ده. د اسد نه مراد حیوان مفترس ده او قرینه په دې باندې يرمي ده. او په دروغ کې دا خبره نه پای کې دا خبره نه چې لږه قرینه لا معنی موجود او پرې دا معنی موجود او اخلاق غیر موجود او اخلاق او په دې باندې قرینه چې دا قرینه دروغ کې قرینه مری نه وي بلکې پای کو خو درې خپل ظاهر په تجوید ترویج کې دای په اخر کولو کې جنو پای کې خپل کوشش زیات کولې واژوي موجب الاستعاره تفارق الكذب. استعاره د کذب نه جدا ده به وجهین لري په وجهي یعنی استعاره او کذب د معنی د یومل جدا جدا سوزونه دي. نمبر 1 وجه بالبناء على التاويل بنا باندې بنا په تعویل باندې پیدا وا دخول المشبه في جنس المشبه به یعنی تعویلا دا مشبه د مشبه به د جنس نه داخله ولګي ځان لا يجعل افراد المشبه به قسمين چې وګرځول شي افراد المشبه به څو قسمونه یو متعارف او یو غیر متعارف کما مر لکه څنګه چې مخکې شوی ولا تعویل فی الكذب او بدرو کې تا دغه نوی تعویل بګینه دي هغه پوښتنه به باندې زمو ده ونسب القرینه دي ونسب بنسب القرینه دي على اراده خلاف الظاهر او قرینه موجوده ده اراده خلاف ظاهر باندې یعنی په استعاره کې دا خبره موجود دي لما عرفت تابع جندل انه لا بد للمجاز چې ضروري دي د مجاز لپاره من قرینه مانعه قرینه چې منکون کې د اراده عن اراده المعنى الحقيقي الموجود له دا اراده غسرو د معنا غنه کوم چې ودا بلشي دي لپاره دالت جهاد العلم على ان المراد خلاف الظاهر چې مراد دي خلاف الظاهر واښوي یعنی په استعاره کې قرینه موجوده وي چې قرینه په دې خبره باندې دلالت کوي چې دلته د دې نه معنا موجوده نه مراده او معنا غیر موجوده مراد ده بخلاف الكذب فخلاف د کذب نه په درو کې دا خبره نه فإن قائله زکا چې دا قائل لري دروغ او ينكر دروغ لا ينسب قرينه دانا قائمه قرینه على اراده خلاف الظاهر و اراده خلاف الظاهر او خداوي چې کومه خبره ما کړل چې دا ظاهر شي او دا نه و چې کومه چې کوم دې بل مراد واغله ما یو سره دروغ وای نه بیا قرینه نه ګوري چې د دې نه رقم مطلب چې ما وته دا دې نه مراد شوی څه مراد ولا ينسب قرينة غنى قائمة قرينة على إرادة خلاف ذلك بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره بلکې او خپل کوشش لري خپل طاقت او کوشش خرج کوي
فی ترویج ظاهره د خپل ظاهر په راج کولو کې دای په صحیح کولو کې پوه شو به معنی ها نو استعاره د کلم نه جدا ده ورته نه خو دیم خبره کوي چې ولا تكون الاستعاره علما استعاره د عالم نشي کېده عالم دې ته ویل کېږي چې د یو ذات معین د پاره نومي د یو شخص معین د پاره نومي استعاره د نشي کېده ولی ځکه په استعاره کې دا خبره ده کنه مخکې دا خبره تیر شوې ده چې استعاره د مشبه په جنس د مشبه به کې چلند داخلي کې او داغه دوه افراد ګرځول کېږي یو فرد متعارف او یو فرد غیر متعارف او په دې کې دا خبره نشي کېږي په شخص کې یعنی په عالم کې دا خبره نشي کېږي ځکه عالم د یو څه د پاره وځي شوی دی او استعاره د جنسیت والا معنی لپاره وځي شوی ده خو شو دې معنی نو استعاره د چا لپاره نوم نشي کېږي ها کچته د سیوا چې استعاره د سیوا یا د سیو نومو چې هغه د یو کس سره بالکل انختلو نو بیا دغه معنی مجازي د چا لپاره نوم کېږي لګيږي لکه حاتم طایی دی کنه نو دا حاتم طایی د پر سخاوت کې ډیر زیات مشهور دی نو سخی کس ته حاتم وې نو دا معنی غیر موضوع له ده کنه لکه دا خپل نوم چې نه دا لکه بل سره خو هغه سخی کس ته حاتم وې نو بری ګور هغه معنی د لغه پکې موجود د جنسیت والا معنی پکې موجود ده لہذا ته بری منوس دا کول شي یا لکه یو کس مادر کس وي چې هغه په بخل کې ډیر زیات مشهور دي نو فخیر کس ته مادر وې نه دا معنی او دا راودي د مادر وری وې شوم بیا یا صاحبان هغه کس وي چې کوم ډیر زیات وسیع وي ته صاحبان یا کوم ډیر زیات کمقل وي تور د باطل وي نو په دې صورت کې دا جنسیت والا معنی په دې کې راغلی دا لہذا په عالم باندې بیا دې اطلاق کیږي و چې دا جنسیت والا معنی په کې نه نو په عالم باندې بیا استعاره اطلاق نه کیږي ریپورت وګوره ولا تكون الاستعاره علما او استعاره دا به عالم نوي لما سبق مقد ترشوي ان من انها تقتضي چې دا تقاضا کوي ادخال المشبه في جنس المشبه به چې داخل اول د مشبه په جنس د مشبه به کې رجال افراده قسمين چې ګرځول شوی دي افراد لري مشبه به په قسمونه متعارف او غیر متعارف کې شوی دی کنه ولا يكون ذلك في العالم او په عالم کې دا خبره نه یعنی عالم دا په صرف یو شخص معین باندې دلالت کوي او متعارف او بغیر متعارف باندې دلالت نه کوي دا عالم کوئی دیتا چې په معین څه باندې کوي چې غیر متعارف نه هغه به عالم نشي لمنافاته الجنسيه دا وجه د منافات جنسیت د استعاره د په جنسي باندې دلالت کوي او عالم دا په د جنسیت او د جنسي باندې دلالت نه کوي لانه يقتضي التشخص ځکه دا عالم تقاضا د تشخص معنی چې په یو څه باندې دلالت کوي په یو شخص باندې ومنع الاشتراک او دا تقاضا کوي دا اشتراک د منکرو چې په دې کې بل څه دې سره شریک نه وي والجنسيه تقتضي العموم او جنسیت تقاضا د عموم د وتناول الافراد او د افراد شاملندلو الا اذا تضمن العلم نوع وصفيه وکچتا دا علم یعنی علم خو د استعاره خو علم نشي جوړ دی مگر کدا عالم یو دسي نوع وا یعنی فایق وصفیت والا معنی پکې وا بواسطه د اشتهاري بوصف الاوصاف او واسطه دې سره چې د عالم مشهور شوی دی بدغه اوصاف کې په وصف سره نو بیا هغه استعاره علم جوړې دي شي پوښوي چې عالم دسي وسوي چې پای کې په اوصاف سره دسي وصف پکې شامل وي چې هغه په وصف باندې مشهور شوی نو بیا دا جوړې دي شي د حاتم لکه حاتم شو المتضمن چې دا متضمن دی للاتصاف بالجود آیا که چې متصف ته وجود سره جود سخاوت یعنی حاتم طایی دا کسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات دغه سخیو ډیر زیات سخیو کنه حاتم طایی ډیر زیات سخیو نو دغه سخاوت د وجنه د حاتم طایی ته گویا کې د سخاوت دانو ورکړل نو یو عام کسته هغه ته دا سخی کسته ته حاتم وې نو د سیره استعاره د رسول الله عالم کې خو هغه پوښتنه لري باندې پوښتنه ومادر للبخل او مادر د بخل لپاره مادر دا د سکتو کنه چې وسړی دته مادرانو لري چې دا یو پیرا خپل هوس کې په دغه باندې وبس کړي پرې او خانو باندې وبس کړي نو بری او بو کې لګي او په پاتې شوی پرې هوس کې نو بری کې د بل چا دغه راغله اصل مکلو او خراله په وبس کړي او دا ګوډې ځات بکلو اوس په دغه خلدین دا وبس کې یا په خاورې واړولې لوټي په واړولې هغه به پندې کو نو دا د مادر ویلې مادر نو دې سړی چې نه د مدر دا لوټي ته وي
د دې سړي لکه دغه کار وکړو د دې سخاوت دغه لپاره بخل د ودینه نو چې هر یو بخیل سړی دی یا ته ماجر ویلې هغه پوه شوې باندې وصحبان بالفصاحه او صحبان چې نه دا د فصاحت لپاره او وای دا اواز دې ځات خسو چې کله ولا کو نو ښکار به سراتلو نو اواز دې ځات خسو نو چې چا سوکم فصیح یا ته صحبان ویلې وباقل بالفقاهه او باقل دا کما دغه کما خلطوف او دغه هاي کس چې هغه لکه مطلب خبرې نشي کوله چاړه ورته ویا دغه چې خپل اظهار په زمين نشي کوله وای دا یو کسو باقل کنه نو ایدر سره چې په عربو کې سړو او لکه خبرې په ترې به نشي کوله نو دا به دا واغسته لکه سوی او سیدا شی به واغسو نو چا ورته لګا دی په سو واغسته نو دا په یو له سو په واغسته کنه نو دا یو له بدن شو ویل نو دا به لاسونه به دې دغل چې لکه مطلب لس او یو چې لاسونه به دې ټول واغسته چې به ابه ته وته خېل نو لکه خبرو له وجه نه چې خبرې به نشو کوله چې خبرې به کله د کولې یو لاسونه به چې لاسونه به ابه ته وته خېل نو دا خلکو به سره دا کول دا چې لکه د بسوا ټول یو ویل نه شول لاسونه ورته کوی او سره به تخېدو نو دا کس باقی د کس پیلېږي چې کوم خبرې نشي کولای نو کچته یو کس د صفات اوس په حاتم کې لګا د سخاوت صفت ته او په دایګي په ماجر کې د بخل صفت ته په صحبان کې د فصاحت صفت ته او په باقل کې د رفاحت صفت ته نو په دې وخت کې کچره داته چا د عمر کې د استعاره بیا سیده نو فحين بلا وقت يجوز جائز ان يشبه چې تشبيه کړي شي شخص یو شخص به حاتم په حاتم سره په الجود په جود کې مطلب یعنی یو کس سخی او هغه ته تشبيه په حاتم سره ورګي ويتأول في حاتم او تعويل کړي شي په حاتم کې فيجعل كأنه موضوع للجوال سواء كان ذلك رجل معهود او غيره كما مر بالاصل او تعویل کړی چې بری حاتم دا وګرځول چې گویا کې دا و د کړل شوی دی د حاتم و د کړل شوی دی د جواد لپاره د صفی کسبه برابر خبره ده دغه سړی کم معهود یعنی موجود وي او کني موجود کما مر لکه څنګه چې شوی دی دا په اصل فهذا التعويل انه بدي تعويل سره يتناول الخاتم مضاعف فرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف نو د حاتم چې دوه افراد یو فرد متعارف چې یو فرد غیر متعارف فرد متعارف چې یو کس نه هغه په باندې مشهور وي او باقي را سخاوت په اعلی درجه سره موجود وي او غیر متعارف ويكون اطلاق على المعهود او اطلاق درې په معهود باندې په حاتم تای باندې درې اطلاق کول دا حقیقي معنی ده ولا غیر یو درې علاوه په نور باندې بما يتصف بالجود چې بچا کې د سخاوت د معنی استعاره شول لکه د رأيت اليوم خاتمه مانن چې دا حاتم ولیدو نو هغه په خامر شوی ته نن ولنو نه ته چې نن ولیدو نو لګي ایوم تقاضا باندې کوي چې دینه مراد هغه حاتم تای نه کوم چې پیغمبر سلام په زمانه کې بلکې دینه مراد هغه بل ارسه کې چې نه مراد دی په دې باندې پوه شئ نو ګورې دې لګي استعاره ته دا عالم نشي ګرځي لیکن کله استعاره یو د صفاتو چې هغه عام او کس په دې سره مشهور شو نو بیا د استعاره عالم ګرځیدي شي لکه حاتم چې نن تاسو چا د نوم کړي یا دغه چا د نوم کړي دا نمادل نوم کړي یا صحبان کړي یا باقي کړي دې خبره باندې پوه شئ